سورہ سواد آیت نمبر 44 دیالسم رکو درشتم سپارہ صفحہ 45 آخر بالکل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وخذ بيدك ضعسا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب صدق الله العظيم سورة سواد آیت نمبر 44 دیالسم رکو درشتم سپارہ صفحہ نمبر 45 آخر بالکل تاسو آیات شي پرون مونږ د حضرت ایوب علیه السلام واقعا ذکر کړی و مختصرا تاسو ته ذکر کوم دا نننه آیات هم دا غي سره تړل شوی دی ایوب علیه السلام به زمیداری کوله الله وتعالى دولت ډیر زیات ور کړو پرون به کې مونږ دا خبره کړې و چې او خان وسره ډیر زیاتو غړي بزي وسره ډیر زیات وي او دغه شانتي اسونه وسره ډیر زیاتو کم از کم 1500 دغه خادمانو او زمانه متعال ډیر ورکړو لوريانم الله ډیر ورکړي وي یو ځلې زړه کې داسې فخر شانتي راغللو چې ماته الله ډیر زیات مال او دولت را کړی دي او زمونږ په دې علاقې کې دومره مال او دولت اچا سره نشته دي زړه کې فخر راغلیو او یا دویمه مسله په دې کې دا راغلی و چې یو مظلوم متواضع کو چې سیب زما مدد وکا ایوب علی السلام داغه مدد نو کړي او درېمه خبره به کې دا و کتا سلیات چې موږ دا خبره کړې و چې کور کې سالن پخ کړو کور کې غوخه پخ کړي و او په دغه قورز باندې هغه گاونډیانو کرے سالن نو لګلی نو الله رب العزت په آزمائش کې واجوړو امتحان تنوس اخلي د دې کم مشری زوی دی هغه د ټولو رونو خویانو ته دعوت وکړو او وی ویل چې د امور او پلار به هم راځي نو ایوب علیه السلام دا فیصله وکړه چې ټول به ال تلل شي او زه او زما بیبي چې دا غي نوم دی رحمت بیبي دی مونږ به کوم دی په خپل کور کې پاتې شو ځکه کور یوازې نشو پرې خودلې نو هغه چې ټول ال تلل او د دې زوی دوته دعوت کړو چې کله روټه ته کیناسل نو هغه باندې هغه چتر پرې وتلو نو هغه ټول ځامن هم پکې وفات شول داغي بیبيان هم پکې وفات شوي بالفاظ دیگر د ایوب علی السلام ټول خاندان پاغي کې وفات شو نو ایوب علی السلام ته کله پته ولګي د انتهایی پاغي خفه شو او هغه سونه غړي بيزي وي مال او دولت او هغه ټول چې کم دي په خادمانو تقسیم کړ او کم کور کې بچي د ټیم په حساب سره دیک پخېدلو حق کور کې چې کم دي دونه غربت راغللو چې د ایوب علیه السلام بیبي بیا په خلکو د کورونو کې به کارونه کول دیزه پورې پرون مونږ دا سبق ویلو که تاسو ته یاد شي یوزل او دا سونه وختو نو باز علما وی چې دا دیال لسکالو دا امتحان دا دیال لسکالو الله تنا زامنم واغستل انګیان دې امتنا واغستی لوریان امتنا واغستی زمان امتنا واغستل او پکور کې غربت راغللو او دا تقریبا دیال لسکاله پوریو او ایوب علی السلام په خپل کور کې بیمار و او څنګه بیمارو نو مونږ پرون دا خبره کړې و چې په پیغمبر باندې داسې بیماری نه راځي چې خلک تنسو کې نفرت وکي لکه بعض خلک دا وی چې په ایوب علی السلام رقم دی په بدن مبارک کې نعوذ بالله من ذلک چنجي شوی نو دا بالکل منګړت خبرې دي بس عام بیمار وو نو خزبه چې کم دی کورونو کې بیکارونه کول د خاون خیال به هم ساتلو کور به هم ساتلو د ځان خیال به هم ساتلو یو ځل چې کم دی د بیبي د کار نه را روانه و لار کې چې کم دی یو حکیم ناستو حکیم ډاکټر او هغه د خلکو علاجونه کول خلکو ته داسې دوايان شانتي ورکول په پونو کې نو ایوب علیه السلام خزه وته درېدله وسیب دته سکه وزه د خلکو علاج کوم وزما خاوند دم ډیر زیات بیمار دی نو دی حکیم دی نه تاسو کو وستا د خاوند سنوم دی
ویره زما د خاون نوم دی ایوب او د خزی سه نوم دی نو دی حکیم تی وی د خزی نوم دی رحمت بیبي و دی پوه شو دا چې کم دی شیطان و خو د انسان په شکل کې دی تناستو دی وی یاره بس اوس کار توله شو وی خخا وی د خزی رحمت بیبي نوم دی بالکل وی زبستا د خاون علاج کوما خو وی په دې شرط باندې چې کله ستا خاون ټیک شي صحتیاب شي نو ته به دا خبره وته کې چې تا ته حکیم شفا درکله مثلا باندې پوه شوې زبستا د خاون علاج کوم او په دې شرط باندې چې کله هغه ټیک شي نو ته به وته وې چې تا ته حکیم صدر کله شفا درکله چې ټیک ته دا خو چې کم دی خزه ذات وا او پزړه کې چې کم دی خاون سره رحم دلی وا سړی چې مجبوری ما پښتانه وي سړی چې د غرن را ورزيږي نو وی کانټو تملاس اچي غنو تملاس اچي نو دا غریب مجبور وا چې ویره خاون مې دی سخت حالت راغلی دی خاون به مې خدای پاک ټیک کې وسره نو دې ته ناغه دوی واغستله وی بالکل صحیح ده نو دا راغله لکور ته ایوب علی السلام چې کوم دی پکور کې ناشتو ملاس وو ته وی تا ته ما دوی را وړی دا او ویدام درته وایم چې په دې دوی کې ډیر زیات اثر دی چې تا ته کله صحت ملو شي نو ګورې وی دا خبره به یاد ساتي چې تا ته حکیم شفا به درکله نو دې ته ویل داسې پکاو چې شفا ورکول والا ذات څوک دی الله تعالی حکیم پکې سبب دی دوی پکې سبب ده او چې ایوب علی السلام دا خبره وره د لاډیر زیات غوسه شو هغه دوی داسې لړه کله او قسم اخوړلو وی زمان د الله تعالی په ذات باندې قسم وی وزت کله ټیک شوما نو وی تا ته به کم دی د دې جملې په مقابله کې سل دوړې بدر کوما دا خبره څنګه وکړه خبره باندې پوه شوې کزه چرته ټیک شوما نو قسم یې خوړلو چې زما د ګوره قسم وی چې زبتا ته سو دوړې در کوما سل تعالی دا خبره کول نو پکار چې کله ایوب علیه السلام د خزو د خاون په مینس کې دا مکالمه وریدله نو د الله رحمت جوش کې راغللو الله وته حکم وکړ ارکض برجلک ایوب علیه السلام ته حکم وکړو چې په دې ځمکه باندې د خپل خپو وخه نو ایوب علیه السلام چې کله خپو وهله داغینه اوبر وتلې الله وته فرمایل وی د دې چینی وبونه چې کم دی وبلګي اوس کا وبېت نه اوس کله بیا وت الله پاک فرمایلی په دې وبو باندې چې کم دی غسل وکا اولم به نو ایوب علیه السلام ته نو وبمس کله او ایوب علیه السلام پاغه باندې لام بل او یمس کله بالکل ټیک ټاک شولو چې اوس کله ټیک شولو نو دسک خړلی و قسم یې خړلی و کزه ټیک شوما نو خزه ته سویل چې طالب سو دوړې در کومه سل دوړې وګورې در کومه اوس دا خزه چې کم دا بی ګناه وا الله رب العزت پته اوس په دې آیتونو کې فرمایي چې تبه دا څه چل او کې تبه چې کم دې د سل د ډکو چې کم دې یو ګډې راواخلې جارو شولا او دغه شانتي زوی حسن هغه یو سانګي ته ویل کیږي چې پاغي کې چې کم دې سل وړي وړي سانګي وي لکه د ونه چې کم دی یو څنګه براماته کی او بیا په هغه څنګه کې چې کم دی سو څنګه پکار دی سل نزویخسن دی تنویل کی او بعض علما وایي چې نه دا جارو نه جارو دا سي جارو پکار دا چې پاغي کې سو ډکی وي سل ډکی وي دا جارو برا واخلې او د خزل په بلاسه په مزه شانته غزار ورکه نو ستا هغه قسم مات نشو او چې کم قسم تا خوړلیو چې طالب ز صدر کوما طالب سزا در کوم هغه سزا مستا پوره شولا نو په دې آیتونو کې الله رب العزت په دې کې د حضرت ایوب علیه السلام د صبر واقعیا بیان کړی دا اوس چې کم دې دا مسله چې کم دې دا ګور صرف انبیای کرام سره خاص وا که یو سړی دا قسم اخري چې یره خزته یو قسم او خوړل چې زمای د الله تعالی په ذات باندې قسم وي کتا فلان کې کار او کو نو زبتا دې کم دې سل دوړې در کوما او خزه هغه کار او کلو مثلا نو دی به داسې نه چې جارو وګورو په جارو بخزه لټک ورکی ځکه یو په قران کې راغلي دي نو دا ګوره مسله به یاد ساتي
دا د چا سره صرف خاص تا دا صرف د پیغمبر سره خاص تا دا امت سره ګورې دا خاص نه ده دې د وجه نو دلته هغه ذکر دی په دې کې وخذ بيدك او واخل پخپل لاس کې دوی سنجارو فضرب به بیا اوه پدې سره ولا تحنث او قسم ما توا انا وجدناه صابرا بشک مونږه مندلې دې د ایوب علیه السلام صابرا انا وجدناه صابرا بشک بیا مونږه مندلې دې دا صابرا نعم العبد دی څنګه خبندو انه اواب بشک دی ډیر رجوع کوونکی وو وذکر عبادنا او یاد کړه بندګانان زمون ابراهیم و اسحاق و یعقوب ابراهیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام او حضرت یعقوب علیہ السلام اولیل ایدی چې خاوندان د لاسونو والابصار او د سترګو والو الله فرمای ودا حضرت ابراهیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام ودا د سوالو لا سنو والو نو دا الله سے ولی ذکر کلو دی مطلب دا دی چې څومره انبیاء کرام راغلی وو نو هغه د خپل د دین د دعوت سره سره د دنیا کار هم کړي وو جایز کار یې کړی دی ایوب علیہ السلام بکیتی باڑی به کولا ذمہداری به کولا نو لہذا د دنیا دا کار د دین خلاف شیز ګورې نه دی سلام نه پوه شو نو الله دلته څه فرمای اولل ایدی چې دې د لاسونو والو مطلب دا دی چې پلاس باندې به مهنت هم کولو والابصار او سترګو والو دې معنی دا ده چې دا انبیای کرام د په نظر کې به د هغه شیز نه به حفاظت کولو چې الله به تنه منی کړی و دوه شیزونه دا په اندامونو کې ډیر قیمتي دي ان اخلصناهم بخالصه بشک مونږه غوړه کړی و دوی په یو خاص فضیلت سره ذکر د یاد د اخرت او انهم عندنا او بشک دوی زمون په نظام دي لمن المصطفى من المصطفين الأخيار ورشوي بهترين خلقوا وذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل او یاد کړه حضرت اسماعیل علیہ السلام او حضرت یسع علیہ السلام او ذوالکفل علیہ السلام وكل من الاخيار او هر یو نیکانو نو هذا ذکر او دا نصیحت ده وان للمتقین او بشک پرهیزګارانو د پاره لحسن مآب خزید ورتلو ده واخر دعوان الحمد لله